د مولانو په منځ کې د یوې درجه فرق دی هغه عالم دی او دا عامی دی دا یو درجه ده کو عالم سره په مستحبات عمل کوي نو عوام به په سنتونو عمل کوي خو کو علما سنتونو ترال مستحبات پر خودل نو بیا به عوام په واجبات عمل شروع خو کو علما په واجبات ترا کو شول نو بیا به عوام صرف پرایس کوي او کو چرته مولانا وی چې دا فرض دی او دا واجب دی مړ فرض مې کو دم پورا ده نو بیا به کې دي شي عوام حرام ته لړ شي مونږ یو احناف او د احناف مسلک دا دی د امام صاحب رحمت الله علیه چې دا د غوګونو ته به دا غټه ګوتې مخامخ کوي دا به د دې نرمو سره لګوي تاسو د شیخ صاحب دا د امام صاحب مسلک محاذات سره برابر کړي چې دا ګوتې دی برابر کړي تا ته پته ولګي دا نو موږ علما ولګي نو موږ دا چل شروع نو عوام سي چل کوي عوام دا چل ټیک ټیک عوام دا مونږ مستحب پر خدا مستحب دي دا جایزي کو تا دي سه وکړو کو لاس یو چند کو غالبا چې شیخ زمنا سلام جایزي خو چې مونږ مستحبات پر خودل نو عوام لا سن دي زته نصف ساق باندې علماء ذکر کړی دي چې 500 د دې امت فضیلت ته نصف ساق باندې وزیم دیوبندی نو حسین احمد مدنی رحمه الله په مدرسه کې په نصف ساق باندې 500 ساتل او چې کله په بازار ته تلو بیا به د گیټونو برکوله او فرمایل به چې دا زه د خلکو د ایمان حفاظت کوم ځکه کو زه په نصف ساق باندې 500 وتلم کې دي چې په دې سنت پوری سوق او خاندي زه د خلکو ایمان بچو نو دې چې دا به په مدرسه کې طالبان نه خاندي طالبانو ته مستحب معلوم دي سنتونه نو چې کله مونږ په بازار او په مدرسه کې مونږ د نصف ساق نه کترالو صرف گیټای د پټو نو عوامو گیټای پټی کړي او اوس خو به خبر کې نه بیا د تم معذرت کوم د خپل شیخ سره معذرت غواړم تاسو نه معذرت مونږ مولانو گیټای پټی کړي نه اخکار کړي نو د عوامو 500 ته وګورئ نو 500 دي مونږ به مستحبات کو نو عوام به سنت ما یو پروګرام لاله زما بدقسمتي بدای چې زه په کوم عمره کې د سټیج تر ورسېدم چې ما د خلکو ته بیان وکړ ورنه من انم کې من دانم ما خپل کمه معلوم دي چې زه د کمه درته بدارنا به خوخه دی مقام ته مونږ باندې یو کار کول واړي ما د خپل شیخ سره ډیر کال تیر کړی دي ما یو مستحب دا وی کته ما دنیا حجونه دا وی نه مخکې کړو خو ما چې دا غوسره دوه حجونه خدای نصیب کړل او مونږ پیاده روان یو ویل چیر ما ودرو ما ته وی مولا د حضرت عجیب مزاج وکړو یو نوم می کړو بل نوم ما دی مولا ځان گیټه ټوله کړ خو زه خو مولا یم کنه مولا سره خو 400 وکړل زر زر می گیټه راغونډه کړه تله کې مو واچولې چکله ما گیټار ټوله کړو حضرت گیټار ټوله کې ما دی مولا وخی گیټای دغه ورځ په ما لوی امتحانو چې ما گیټار واغه سي سبق غټي وي سبق وړي وي سبق یو شامل ما ته وی تم سبق ویلې دي تم شری وقایا هدايه ویلې ده تم د رمي د پاره د گیټو انتخاب دا غي وزن ویلې دي ز تاسو ته خدای گوا کوم لکه دسی گیټي ما ته وخوي لکه مې چې دای په سانچه کې جوړی کړی ماته به کتابونو دا گیټه ویل یو مستحب نو یو سیمینار لاله او غټ شیخ صاحب دی یو غټ پیر صاحب خلیفہ دی مونږ لاړو مولانو زما تقریر ته څنګه زما کردار د بخار زما دا داوا چې کو په مونږ کې هر یو مولا ته چاوي چې مولوی سے په تهجد تقریر کا بالله مطالعه زما
زما دا یقین دی چې تاسو به 2 غنټه تقریر کولای شئ کو په اشراق تقریر وکا کو په 50 تقریر وکا کو په ایام 20 تقریر وکا کو په اوابین تقریر وکا دا زما یقین چې دا څومره مولان مونږ یو مونږ 2 غنټه بلا مطالعه تقریر کولای شو او که یو سړی راته وایي چې مولوي صاحب ماشاءالله ډېر زبردست تقریر دی وکړو په اوابینو خو په خپله اوابین کوي نو بیا به زه سړګرم مطالعه کوم ما سره ټیم دا سره نشته نو ته صرف سواني ته به بل تېری ته به ډوډۍ خوراک تقریر وکړه زما جانان صلی الله علیه وسلم څنګه ډوډۍ خوړلې ده زمون مور به فرمایي چې کور ته به پلیټ راغی مونږ به کتو چې په دې کې چا ډوډۍ خوړلې ده کنه ورنه نن مونږ علما او تبلیغیانو طبقه نن مونږ پلیټ نه پاکو نو تاسو به د عوامو ته ګوره چې په پلیټ کې ځان ته دومره ساره نور واچي چې دا غي سره 2 کسان ډوډۍ خوري ولی مونږ مولانو نه ذکر مونږ دا مستحب خودل زما به خبرو به خبر کیږي نه ما تاسو نه مخکې معذرت کړی خو چې ته معاشرې ته ځې او د دومره غټو مشایخ خو ستا په سر لاس کېښود او تا ته د مولا ډیګري درکړه اوس ستا هر کړو وړو ته به خلک ګوري زما یو رشته دار دی امریکا کې دی عالم دی یو انګریز مې مسلمان وی هغه ته مې د مانځه طریقه خو اول مې د منځ وکړو بیا مې ته طریقه خو بیا مې ورته ته ماته کینه او ماته ګوره چې زه کوم بیا به ته هغه کوي وی ما ورته الحمد شروع کړه او په دې منځ کې به چرته ما ګیره ګرولي زه نه پوهېدلی چې ما ګرولې ده خو جو هغه ځای ما وګرو داسې وی چې کله د انګریز ما منځه ته ودرېد زه ورته کېناستم چې دې هغه ځای نه راغی نو ده دا ګیره وګروله نو ما ته تپوس وکړو چې دا دې ولې وکړو تا ونه کړو نو علماو زما جامو ته وخت او زما پټکی ته وخت زما جورابو په خپل کولو ته او باسرو ته وخت زما جمعه ته تلو ته وخت ګوري شیخ صاحب ناشته دا د منځن وروسته چې څومره دعاګانې دي دا پیغمبر اسلام ویلي دي او دای د منځن وروسته ویلي دي او قوم زده کړی دي صاحب نو ته به د منځن وروسته هغه دعاګانې لګوي په تیزه چې قوم زده کی چې د مولوی صاحب سګي تب سبحان الله وای او چې ته او زه په مصلی وګرځو او سمدس موبایل روانو چې ورګه چې چا سم میسج کړی دی کنه نو بیا به خلک وای چې په منځ پسې دا شی پرز دی چې وزر راواله په دې باندې موږ ته کته برکه چې چا سم میسج کړی دی کنه او ما د ډیرو خلکو نه کتلې دي چې په مصلی ناز او ویډیو ته پلی شوی دی او په منبر او محراب کې غاڼه چالو شوی نو زما د قوم رول ماډل کله جوړي زمونږ اسلام خو بداوي زما شیخ صاحب نور الله مرقده په سرګوده کې تقریر کو او غټه تل سوا زبد جسه کې په خپل حاضر او مسله وي اے خلکو ووري زما دي پټکینه والا زما دي جرامو پوری ما په بدن کې خلاف سنت یو عمل ما ته وخی زنن په دې ذمہ دار سټیج باندې توبه وباسما او تاسو د دعا کوم چې خدای دې تا خوشاله کړي ځکه المؤمن مرآت المؤمن تاسو زما عینه نو یو نوجوان الگ پاسے پیر صاحب اگر میں بتاؤں تو آپ پریشان ہوں گے دمر لوی جرأت دے یو غٹ پیر سے مخه تکول زما شیخ سے غصہ نشو و دے بچے زبد دعاګانې کو وی حضرت ز جستا سترګو ته ګورم په دې کې سرمه نشتا او زما شیخ سے باندې و نکړي هر جمعه لګولې و خسرا و خاري کې نه وای برمایل بچی خدای دې تا خوشاله کړي سرته می سرمه پرته دا ارما خامې نه ګوما خو ځکه په سفر نه روان شې نو ما سره سرمه نه و ما نه د لګولې نن پس به سرمه ځان سره ګرځوم د هغه وخت نه والا نن پورې ما په خپل جیب کې 200 میګانی او زه روزانه راځي زمرونو مونږ علما تبخه دا به د قوم رول ماډل
زمون کړوړو د بخلو چې مولوی صاحب پټکې څنګه بسري مولوی صاحب جورابي څنګه مولوی صاحب پیزار څنګه مولوی صاحب خوراک څنګه کوي نکونه څنګه کنچ کوي شیخ صاحب ناشته زمونږ ما په خپل باندې نکونه کنچ کول برید کنچ کول ګیره غړول دا په کتاب کې تر ډیر عمر پورې نو دي خدا خپل شیخ دي خپل مشایخ دي چې دا کار دا بده څه دا بده نو زه چې د هغه شیخ صاحب سره کېناستم زه نوم نه علم د هغه شیخ صاحب خو زه تاسو ته خدای ګواه کوم سلور پوټي هغه شیخ صاحب نیمګړی کړل او په دسترخوان یې وغورځول دومره چاول دې وغورځېدل کته د پلیټ نه چې یو ماشوم په هغه چاولو مړېدی شو دومره ساله دې ځان ته واچو چې هغه ټوټ دی دونی می ګنټه زمانه مخکې هغه تقریر وکړو ما ته کسانو وی چې د 2 غنټه تقریر کې د الهه ګرم او دومره علمي سره چې زه دا هغه نکات ته حیرانم ما ته ډیر نکات ځان سره ولیکل خو زه انتهایی خپه ما وی چې ما ته به خلک سوی ماشاءالله تاسو سموالي او سموال چې د مولا خپل تقریر کوي کافر مولا ظالمه مسله وکړه اجه خوند لري کې چکه واچو د ته به وای کوړه چې کافر مولا راغوخته ظالمه مسله وکړه او چې زما کردار ته وګوري نو شمس العارفین دی بنام شي کو نیک نام شي خو د شمس العارفین سره غټ شیخ سے بنامي خلک به وای دا خارجي شاګرد دی خلک وای دا پنده د حضرت سے مرید دی شوري سے خپل شاګردانو ته نه فرمایل زمون پټکی چرته ونه غورځوي پس مکو شاګردانو به د حضرت صاحب پټکی به څنګه غورځو د کارونه کوي چې خلک وای چې دا د شوري شاګرد بچو په دې پټکو خوشاله نشي موږ مودان شو غټ بوج ته اوږي اړوي ستا کردار ته خلک ګوري ستا گفتار ته خلک د دې وجنه حدیث مبارک کې راغلی اللهم انی اسالک علما نافعا خدای ماته علم نافع نصیب کړي یو حدیث کې راغلی اللهم انی اعوذ بک من علم لا ينفع خدای دا هغه علم نه امان غواړم چې هغه نه بخښ نه علماء ذکر کړی چې کوم علم نافع دی 15 شرایط کتابونو په ژوند کې ذکر کړل یو د مرګ